او د عالم برزخ سزا یې دا ده د معراج په شپه الله جل جلاله د جبریل په ذریعه سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سمناظر خودلی یو ځای کې یو جماعت خلو بالکل بربند او زقوم ان شجرة الزقوم طعام الأثيم دا زغونه ډکه او د زهرونه زیاته ترخه وایي که د زناورو په شان د ستنېدل او د دوزخ د اور کې سره کړي شوي کاڼي دا یې لږ یو خوړل او مخې ته وروستو د خپل شرمګاهونو د پټولو دپارې زړې چیرې راغونډولې مخې ته به مې نیولې او شاته لکه پوهېدل چې عقل خو ورسره و نبی علیه الصلاة والسلام د جبریل نه تپوس کوي دا څوک دي وایي دا ستا امتیان دي وایي هغه امتیان دي چې دې ته الله مالونه ورکړي او دوی به په خپل ژوند کې د الله د ورکړو شوو مالونو نه زکاتونه نه ورکول نو په عالم برزخ کې د دنیا نه د تلو نه بعد او د قیامت د ورځې د راتلو نه وړاندې دا منځ کې چې کوم عالم دی د عالم برزخ او د قیامت د ورځې عذاب دادي قرآن کې الله وایي یو آیت کې والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله کم خلق چې سره سپینې مال جمع کوي او د الله په لاره کې نه خرڅ کوي زکات نه ورکوي فبشرهم بعذاب أليم دردناک زیری د دردناک عذاب زیری ورته ووروا او بیا الله د هغې منظر ذکر کوي یوم یحما علیها فی نار جهنم وړي وړي ټوکړې به دې جوړې شي که ډالر دی که روپۍ ده که افغانۍ ده که درهم دی او که دینار دی او که سره دی او که سپین دی او یحما علیها د دوزخ په اور کې به ګرمي فتقوا بها جباههم تندي به ولا داغي وجنوبهم ورخونه به ولا داغي وظهورهم لاغاني به ولا داغي دا عملي سزا ده او په دنیا کې دوه قسمه تکلیفي کړه یو سړی په شا باندې د لاس ګزارو یو سړی په شا باندې د کوتک ګزارو یو سړی څوک په لته به څوک ووایي دا هم تکلیف دی او یو سړی ولیږي بل سړي ته یو څښا د ګستاخۍ او د بې ادبۍ او د سپکاوۍ خبرې وکړي چې په کم مسلمان کې غیرت وي نو زیات به څه خفه کېږي پرې سپکه خبره و چې ډز یې را باندې کړی وې نو من به پرې نه هم خفه شوی خو چې داسې خبرې دې را باندې کړي قیامت پر ورځ باندې به الله پاک عملي سزا هم ورکوي او دغه پیغور به هم ورکوي هذا ما کنستم هذا ما کنستم دا ستا هغه مال دی دا ستا هغه خزانه ده دا ستا بینک بیلنس دی فذوقوا ما کنستم لانفسکم کوم څیزونه جمع کړي خزانه کړي اوس یې خوند سکئ اوس یې مزې اخلئ دنیا کې یو شانې مزې وي او اوس یې بل شانې مزې او بل آیت کې الله وایي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم كما خلق
چې مالونه جمع کوي او بخل کوي د بخل اولنی معنی ده زکات یې نه ورکوي نو دوی دا خیال نه کوي چې دا مال موږ له ښه دی بل هو شر له الله وایي دا ډېر زیات بد دی ورله سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه په کوم مال کې چې بخل کړی و زکات یې ته نه ورکړی الله وایي دا به دې د غاړې هاري د صحاح حیثیته و حدیث دی د دې آیت په تفسیر کې الله د محبوب پیغمبر وایي چې د دنیا د دې مال نه به الله یو اژدها جوړه کړي او یو اړخ ته به یې خوله وي او بل اړخ ته به یې خوله او دغه مسلمان چې په دنیا کې زکات نه ورکړي دغه د غاړې نه به راته وي د یو اړخ نه به د یو وخت کې د خوله ورسولي او بل اړخ ته به یې د بل وخت کې د خوله ورسولي او الله به ورته د خبرو طاقت ورکوي انا کنزک وانا مالک انا کنزک وانا مالک عملي سزا یې خوړل دي او پیغور به ورکوي چې زه ستا هغه مال الله جل جلاله دی هر هغه مسلمان چې په کوم باندې الله مهربانه دی مال یې ورکړی دی 100% دی الله جل جلاله هر مسلمان ته د خپل مال نه زکات ورکولو توفیق ورکړي که 99% ورکړه په صحیح طریقه کتابونه لیکي شروع شوه الله جل جلاله دا غربت د دنیا نه خود به خود ختم کړي خو نشته الله پاک دې په دې خبرو ماته او تاسو ټولو ته د عمل توفیق امنا نصیب کړي